بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو ګورو د سو هفتو راسې چیرې ماشاءالله د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه تاوتریخوالي کې کافي کمی راغلی دی او په خاصه توګه د 15 دسمبر خوښه چې کومې سټرایکس پاکستان کړي وو په پکتیکا کې هلته کې د کوم چې دوی وایي چې عسکریت پسند او د هغوی په هایډ آوټس باندې او پاکستان دعوه چې 50 عسکریت پسند چې کوم دی هغه وجلي وو. د هغې نه پس چې کوم حالات پیدا شو نو داسې و چې لکه ټمپریچر ښکارېده داسې چې ډېر های دی د اسلام آباد او د پاکستان د اسلام آباد او د افغانستان ترمنځ کوم بیانات راتلل خو ډېر زر هغې کې چې کوم دی او ټهراو راغی او نه صرف دا چې لکه د دواړو ملکونو ترمنځ د بیاناتو هغه سلسله فوري منقطع شوله بلکې هغه حملې چې کومې کېدلې د ټي ټي پي له اړخه په هغې کې هم کافي کمې راغلې بلکې اوس د هغې نه پس چې کوم دی داسې دوی غټه حمله بله نه ده کړې وړې وړې ټارګېټ کلینګ ځای په ځای کې شوي یا څو اغوا شوي د هغې نه علاوه داسې حمله نه ده شوې خو په دې دوران کې یو بل خبر هم راغلی و هغه چې کوم دا پاکستانی چې کوم عسکریت پسند دي د دوی مشر دا خبر وکړله چې زمونږ دپاره افغان طالبان چې دي هغه زمونږ دپاره استادان دي او د هغوی مشوره یا د هغوی چې کوم مونږ ته کوم اډوایس راکړي یا مونږ ته څه وایي نو هغه زمونږ دپاره بالکل هغې باندې به مونږ عمل کوو. نو یا خو دا د دوه خبرې کیدی شي چې یا خو دا ده چې دا کوم پکتیکا باندې کوم سټرایک شو نو په دې کې واقعي پاکستان د دوی داسې کسان ټارګېټ کړي وو چې هغه بنیادي کسان وو د هغې د وجې نه او بیا هغه و چې کیدی شي هغه د څنګه چې دوی وایي چې د حملې تیاري کوله یا خو دا خبره ده یا دا خبره ده چې افغان طالبانو هم پاکستان کې دننه ولسي سطح باندې یا حکومتي سطح باندې چې کوم رد عمل او هغه سیوا کېده ورځ ته ورځ هغې کې سیوا والې راته د هغې په دغه باندې احساس پوتدی چیرې لکه ټي ټي پي له هم کېدای شي هغوی ته ویلي چې تاسو نور دا څیزونه چې کوم دي دا بند کړئ یا په دې کې کمې راولئ ځکه چې د هغې نه پس کوم بحث شروع شو نو هغه دا و چې دننه په افغانستان کې پاکستان کې به زیاتره تجزیه کارو دا خبره کوله چې هلته کې کم کندهاري طالبان او بیا چې کم حقاني والا دي نو د ټي ټي پي یا د دې چې کم مدد کوي نو دا حقانیان کوي او دا کم کندهاري کومه ټوله ده یا کم ګروپ دی هغوی د دې حمایت کې نه دي خو هغه کېدای ځکه نه شي چې د ټي ټي پي دفتر چې کوم دی هغه تقریبا اکراس افغانستان دی او دا خبره هر چاته معلومه ده چې دوی خپلې دفترې لري او دوی ته دا انسټرکشن دي چې تاسو به ګورئ افغانان به نه تنګوئ تاسو کو پاکستان کې هر څه کوئ یا پاکستانیان پاکستان کې بیا دا نشته پښتون دی پنجابي دی ازبک دی هزاره دی هر څوک دي ټولو باره کې هغې دغه نشته دی خو په افغانستان کې دننه یا افغان ته ایون که هغه په پاکستان کې هغه به نه تنګوئ. نو زما خیال دا دی چې ښې خبرې روانې دي بیا خاص کر ملټري ته هم پاکستان سیاسي لیډرشپ چې ورته کومه مشوره ورکړې وه چې تاسو په ځای د دې چې لکه د طاقت استعمال وکړئ د طاقت استعمال په ځای باندې پکار ده چې تاسو سافټ پاور یعنې ډیپلوماسي په ذریعه باندې یا د ډیلیګیشن یا د کابل انګیج کولو چېرې پکار ده چې کابل انګیج شي نو دا ده چې د دې طرفه اوس کوشش دا دی چې د کابل انګیج کولو کوشش کېږي. اوس یو ریسنټ یو بله فیصله راغله چې د افغان دپاره خصوصي ګوادر پورټ باندې چې دی هلته کې داسې فیسیلیټیز جوړېږي چې د هغوی کوم ټرانزیټ ټریډ دی یا بایلیټرل هغوی چې کوم امپورټس کوي د هغې د اسانتیا دپاره چې کوم دی هغه د بینک ګارنټۍ کوم شرط د پاکستان له اړخه و هغه ختم کړی دی. نو دا هم لکه پازیټیو خبرې راځي او اوس کېدای شي پاکستان دا هم کوشش کوي چې په افغانستان کې یو سهفریقي یا چارفریقي کانفرنس هم د هغې انعقاد وکړي چې په هغه کې چین روس پاکستان او افغانستان چېرې دا کیني او په دې مسله باندې سوچ وکړي ځکه چې حالات مخکې کوم روانېږي نو هغه داسې ده چې د خطه کې اوس هم څوک غواړي چې دا خطه دی ولټایي دي دې کې د جګړې دې کې دغه نو دا پازیټیو څیزونه دي او زما په خیال دا حاله کېږي افغانستان او پاکستان کې به علامن نازي چې کله اسلام آباد او کابل دوی د یو بل سره په یو پیج باندې په یوه پاڼه باندې او د دوی سوچ هم دا چې دلته کې نه مونږه نان سټیټ اکټرز کوم هغه روانکاري چې پاکستان کې روانې کړي یا په افغانستان کې روانې کړي هغه بلکې هغه ریاستونه چې څوک افغانستان استعمالي یا پاکستان استعمالي نو د هغوی لاس هم نیول پکار دي ځکه چې کمې پورې د بهر نه
دلته کې دا مداخلې رواني هغه په پاکستان کې هغه په افغانستان کې نو دا خطه په امن کې نشي راتلی دواړه ملکونه یو بل سره په داسې رشتو تړلي دي چې هلته کې مسلې نو دلته کې به خامخا مطلب مثال د یو بدن دی نو دا احساس زه دا ګڼم که چېرې پاکستاني قیادت ته او افغاني قیادت ته وشو چېرې زمونږ ډیسټینیز چې کوم دي زمونږ قسمتونه چې کوم دي هغه یو بل سره تړلي دي نو ما په خیال بیا دا 100,000 کسان چې کوم دي یا یو ملکونه هغوی بیا نه پاکستان استعمالوي شي او نه به افغانستان استعمال کوي